سپارہ لسم نمبر رکو سورہ نساء دیار لسم نمبر رکو پنزم سپارہ لسم نمبر رکو سورہ نساء دیار لسم نمبر رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ مسلمان تا دا نرسی چه دای مڑکی او مسلمان مگر دید لاس چه خطا شی ومن قتل مؤمنا خطأ سوک چه مسلمان دانستا قتل کی فتحریر رقبت مؤمنا دای با ازادویو مملک مسلمان ودیت مسلمت الى اہلہ او د دو کور والو تبا مقتول کور والو تا خون باها دیت ورکوی الا ان یصدقو مگر اغا کدوی ورطا معاف کی فإن کان من قوم عدو لکم او کوي چیرته ستاسو دشمن لقومنا وهو مؤمن او هغه په خپله مسلمان وي فتحریر رقبة مؤمنه بیا به هم یو مملوک مسلمان آزادولی کیږي وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق او کوي چیرته یو داسې قوم نه چې ستاسو او د دوی په منځ کې یو معاهده وي فدیة مسلمة الی اهله بیا به دوی خلقو ته خون بها سپرد کیږي وتحریر رقبة مؤمنه او یو مسلمان مملوک آزادول دی فمن لم یجد پس څوک چې دا نه عمومي نکړي پیدا فصیام شهرین متتابعین پس لگاتار به 2 میاشتې روزې نیسي توبة من الله الله لجانب دک توبه ده وکان الله علیما حکیما او الله علم وال حکمت وال ده ومن یقتل مؤمنا او سوک چې قتل کی مومن متعمدا په قصد فجزاؤه جهنم د بدل جهنم ده خالدا فيها مدتو بپکې پروت وي وغضب الله علیه الله غضب دے پد باندے ولعنه الله لعنت دے واعد له عذابا عظیما او دت الله تیار کړی دی لوی عذاب یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله سوخ چې تاسو تک کوئ په لار د الله کې جهاد د پاره فتبینوا بیا تحقیق کوئ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام او تاسو مه ورته وایئ چې څوک تاسو باندې سلام واچوي لست مؤمنه مسلمان نه تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو د دنیا اسباب غواړئ فعند الله مغانم کثیر او الله خواته بهترین غنیمتونه دي کذالک دک سرنگ کنتم من قبل تاسو هم مخکې وئ فمن الله علیکم بیا الله په تاسو احسان وکړلو فتبینوا نو تحقیق کوئ ان الله کان بما تعملون خبیرا بشک الله د ستاسو عملونو باندې خبر دی لا یستوی القاعدون من المؤمنین ندی برابر آغا چه ناستی ایمان والو نا غیر اولی الضرر علاوه دا آغو چه ضرر والدی والمجاہدون او جهاد کونکی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے بی اموالهم پا مالون اخپلو سرا و انفسهم پا زانون اخپلو سرا فضل اللہ المجاہدین الله فضیلت ورکړی دی جهاد کوونکو ته به اموالهم چې دوی په خپل مالونو سره جهاد کوي او انفسهم په خپل ځانونو سره علی القاعدین درجه په ناستونکو باندې په درجې زیاتولو سره وکلا وعد الله الحسنى او ټولو سره الله د ښېګړې وعده فرمایلی وفضل الله المجاهدین الله فضیلت ورکړی جهاد والو ته علی القاعدین په ناستونکو له جهاد نه اجرا عظیما په لوی اجر ورکولو سره درجات منه الله له طرفه درجې و مغفرت او بخنه ورحمت او رحمت وكان الله غفورا رحیما اللہ بخن کا مہربان دے